زمون باندې ایمان نه دی سودو د دې وجنا زمون معاشره کې شیطان ماحول کې داسې سيزونه پیدا کیږي چې پاغي کې د ایمان ساتل ډیر ګران دي زمون عالمان فرمایي چې لکه څنګه ایمان راوړل فرض دي صحیح ده ایمان راوړل فرض دي نو دویم ایمان زده کول فرض دي دویم نسوي ایمان زده کول فرض دي او دریم د ایمان ساتل او حفاظت کول هم فرض دي نو خبر پوهیږي ایمان لرل چې سړی ایمان راوړي یعنی اومني چې کوم ایمانیات دي دا اومني چې دا زمانم الله منم پیغمبر منم الله سره د صفات منم کتابونه منم انبیاء منم قبر حشر آخرت منم فرشتي منم بر عالم کت عالم منم دا منل تقدیر منم دا کوم خبرو منل چې فرض دي نو دا اول دا راوړل یعنی د دې خبرو اقرار کول او ویل دا فرض دي دویمه خبره بیا دا ده چې دا ایمان ګورز د کول هم فرض دي زمون عالمان د فقه ذکر کوي چې کوم عمل فرض وي نو دا غي علم فرض وي صحیح ده لکه مونږ ده فرض دی نو د مونږ مسلې زده کول فرض دي چې مونږ غلط مونږونه ونکو نو ایمان فرض دی نو د ایمان علم سره فرض یو سړیو هندو سره سیک سره ناس شو ټانګه کې په ټانګه کې ټانګي بچلې دي ثوابای او مانیرای خو په ټانګو کې زنده‌باد و زمونږ د ثوابای او سلیم خان نه به ټانګي چلې دي تو تعالی ته بم لګا نه اور وشتو ته ټانګي به چلې دي نو چتا سیک سره سړی ناس شو په ټانګه کې ورته وی نو دی ملګری یو بل سره وی چې ګوره غپ لګو خپکیګو به یو بل نه لار ډیره ده او بیا چې په زړه ټنګه کې وسړې کېناسته کاکا وو ته سوم کیسوم شروع کړه کنه ټنګه کې ناشته یو بل ته وی چې غپ لګو خو خپکیګو به د مسلمان وی چې زما خیال دا چې زبدل د ایمان دعوت ورکم د ایمان سبول ورکم وی چې دا سیدو چې اسلام خان لختینه ټنګه ور واوړی دا نیمار توی چې خبره دا څنګه چلې خیر دی اسی دا ایمان څنګه شه دی اسلام څنګه شه دی غب لګو داسې ویما ورته وی چې رت مسلمانی گینا وی هغه سیک ما ته وی چې مسلمانی غمزا خو په کومه کلمه چې سړی مسلمانیږي نو د دغه کلمې نوم څه دی ویما ته چې خلشه ویما ته تاوی چې خپکیږي ونه نو ما تاسو کو چې په کومه کلمه باندې سړی مسلمانیږي نو د دې نوم څه دی ویما ورته چې قبل خبره دی وکړه خبر دللی وی ځای مې کاته وی زما ځای ته لا ډېر لار پاتې و وی ټنګیوال ته مې چې ډډې تک وی ډډې تک لړم جوارو کې پټ شو ما چې دا ټنګه خلري تیر شي بیا براوزم وی چې لاره ټنګه تیر شو بل را سره غسیک ملاو شي چې ته بیا چته تلوي ما چې غلشه ما ته وی چې په کومه کلمه سره مسلمانیږي هغه ته کلمه طیبه وایخه وی ما لینوم نراته او غسیک لینوم ورته دا زمون حال لرو خپکی کو نه کنه دا زمون حال له او کلا ده راته وی چې په کومه کلمه سره مسلمانیږي په خپل ساده پښتو کې راته ردی معناو کا نو یا الله خیر بیا او کده راته وی چې دک کلمه چې دا
نو د دې راته پښتو کې لږ مقصد ووایا بیا خو صدم تشین دی رونو فکر پکار دی کراته یو سړی دا وي چې په الله هم ایمان لرم او په فرشتي باندې هم ایمان لرم د دې دواړو ایمانونو فرق څه دی صحیح ده کنه چې کتاب هم منم قرآن او پیغمبر هم منم نو د پیغمبر د منلو څه مطلب دی او د قرآن د منلو چې راته وي تقدیر منم او آخرت منم نو د دې تقدیر او د آخرت څه مطلب دی ورونو اسی دا زمونږ کمزوري ده که نه ده ورونو ګورې موږ ایمان هم نه زده کړی بیا دا ایمان په کومو خبرو خرابیږي ایمان په کومو خبرو خرابیږي د گاڑی خو موږ دا حفاظت کوو چې گاڑی کې اوبه اچو موبلې نه چو ټیرونه چک کوه ځکه په دې باندې بیا خیال نه ساتي نو گاڑی څه کېږي خرابیږي خو د ایمان باره کې تر اوسه پورې موږ دا سوچ نه دی کړی چې ایمان په څه خرابیږي او کله کله خدای مکه زمونږ د خلونه داسې خبرې ووځي د خلونه داسې خبرې ووځي چې هغه د کفر وي او زمونږ ایمان پې خرابیږي الله تعالی د مؤمنانو یو صفت ویلی دی والحافظون لحدود الله والحافظون لحدود الله مؤمنان هغه بختور دي چې ساتونکي دي د پولو د الله دا الله پولی چې دی او دا الله احکامات چې دی نو دا غي حفاظت کوي د الله په پولو کې لویه پوله د ایمان ده دا غي موږ حفاظت ونه کوو چې زموږ د ایمان په کومو خبرو په کومو کارونو په دې باندې خرابېږي نن شیطان محنت کوي د اسلام نه خلق بدګمانه کوي په اسلام باندې خلق اعتراضونه کوي میډیا ګرمه ده افغانستان کې الله تعالی امارت اسلامی دی قائم دائم کی نو میډیا ګرمه ده چې دوی و اسلام راولي او که څه چل وکړي او اسلام ته خو خلک تیار دي او که تیار نه دي دا خبرې مسلمان کوي او د اسلام احکاماتو دا خو اوس دور سره چلیږي او که نه چلیږي دا مسلمان دا خبرې کوي چې دا اوس وایي دور سره چلیدل پکار دي حدیث بے خبر آئے کہ تو با زمانہ بساز زمانہ بتو نسازت تو با زمانہ ستیز ویرا دیلا لغونت کی لچک پکار دے او لغونت کی ولخ پلا پالیسی بدلول پکار دی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ودا مسلمانان سمر بی توفیق شو زان نه بدلی او قرآن بدلی سوچ پکار دی د اسلام په احکاماتو کلم کل اعتراض کی او قرآن کریم ویلی دی چې څوک په اسلام په حکم په قطعی حکم اعتراض کی دا د اسلام په دایره کې پاتې کېدلی نشي وطعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الکفر چې د اسلام په احکاماتو اعتراض کوي هغه مسلمان نشي پاتې کېدلی رونو د شیطان حمله کله هغه د زیارتونو په شکل زمونږ زنانه خویندې میندې چې د قرآن نه ناپوهې نو هغې وایي دا خو زمونږ د کال زیارت دی او منگا زو جارو با بکی سکو او شال بولا یوسو مات پرچونا پلیٹونا بسکو یوسو او دا غی پا ذریعہ باندی التوی با حاجتونا سکو غوارو داوی اللہ نیازولی دی ولی پا دی اسلام تسنوی دا خو اسلام نے
دا خو اسلام نے حالی اوزائی کی ویلیو وہی کرے غیر گربت کو سجدہ تو کافر ستاروں مہمان کرشمہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہ عبادت کرے شوق سے جس کی چاہے مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے دا بلا زامن سٹیلی ایمان راوڑے دے کم سٹیلی دا قبر تا پا سجدہ نخرابی گی دا قبر نا پا طواب باندی نخرابی گی دا قبر نا پا خختلو باندی نخرابی گی دا قبر پا نظرونو پا منختو باندی نخرابی گی دا کم ایمان دے خو اندو دا اولار بود دا پارا دا کول او مسلمان دا پروت قبر دا پاسا کئی دا پارا کئی دا ایمان نخرابی گی ورونو قرآن کریم چی نی ویلے نو آغا پا دی گندونو کی مبتلاوی قرآن کریم زمان دا عقیدی ترجمان نے قرآن زمان دا ایمانونو اصلاح کئی نو شیطان اولانای حملہ پا ایمان باندے کئی دویمہ حملہ شیطان آغا پا عمل باندے کئی عمل خراب کی او داسی خراب کی چھ سڑے محنت کی او نتیجے سوی عاملتن ناصبہ عمل کڑوی ستڑ استومانا مجالس الابرار کی رومی رحمہ اللہ تعالی روایت راوڑ دے چھ شیطان ویل چھ ما دا بنی آدم املا پا گناہونو بانے ما تکڑا یعنی زی پا گناہونو اختکم نملامی والا ما تکڑا خودی زمان ملا پا استغفار ما تکڑا توبو باسی نو با زمان آگا طول محنت پا سین لاؤشی حدیث کے راضی اللہ دی منگل دا صحیح توبی توفیق راکی حدیث کے راضی کہ اللہ تعالی شیطان اللہ تا مخامخ اویل اللہ تعالی تا مخامخ اویل ستا پہ عزت میں دی قسمی ستا پہ عزت میں دی قسمی زبدی گمراحکم ما دامت ارواحهم فی اجسادهم ترسو پوری چی دی پا بدنونو کی روحو نوی نزب گمراحکم اللہ تعالی اور تا جواب کی قسم خور وعزتی و جلالی وارتفاع مکانی وعزتی و جلالی وارتفاع مکانی لأغفرن لهم ما داموا يستغفرونی زمانی پخپل عزت زمانی پخپل جلال او زمانی پخپلا اوچت درجہ باندې قسمی چې زما دی انسانانو ته معافی کوم ترسو پوری چې دی زمانه معافی غواړي الله زبو ته معافی کوم شیطان وید ماوی چې داسې ګناه ایجاد کول پکار دی چې دی ته توبه نو باسي ست نو باسي نو شیطان در ډیران مناسب گناہونه پیدا کړل ډیران پیژنې د سپرلی ډیران چې د پاسه په 61 ولاړی 61 او پانه راکو دیدل ده کنه نو د پلان دی نسه دی ډیران دی او د پاس نسخ کاری شین چمن خکاری شیطان گناہ تا د نیکای جامه واغستولا نسه شی جامه د نیکای جامه وته واغستولا هغه د بدعت گناہ شکل هغه د نیکای دی او د کار داسې گناہ چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته گمراهی وي سوته وي گمراهی وته وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لا يقبل الله لصاحب بدعت فرضا ولا نفلا چې څوک بدعت کوي نو دا اغن نفل قبلیږي او نه چې کمنو فرض قبلیږي او نه حج قبلیږي نه عمره قبلیږي بدعت داسې ګناه دی
چې شکل د نیکای دی او د شاته چې کمونه څه شي لکه خلک وایي دا دین نه خدا ده چې نبی علیہ السلام نوی کړي او خلک کوي او ته ورته ووایې چې هلکه دا کار خو نبی علیہ السلام نه دی کړی او نه صحابه او ده درته جواب کې وویل چې ولې دا څه بد کار دی زه ټیک ته نه نبی علیہ السلام کړی دی نه صحابه کړی دی خدا خو څه بد کار ومه بدک کا گمراهی ده دا بدعت دی چې ته ورته وایې چې د څلوېښتۍ خیرات مه کوو د شومې دیګ مه راوړه پښتانه نه دي دا یا الله خو الله دې پس په خپل کرم ښه کړي دا د رسمونو بوجۍ دي بوجۍ او دا رسمونه په دې پښتنو کې ایډیشنونه بدلوي څه بدلوي ایډیشن شرک اور بدعت ایڈیشن بدل کے آتا ہے دا ایڈیشن بدل کی په بدل چاپ کے مخیل راشی بدل چاپ کے راجی الشرک وخفا من دبیب النمل گمراہی ایڈیشنو نہ بدلی طریقی بدلی پخواب پخپل دیکھ پخو اس یو بل پا نمبر پخی پا بدل پخی نہ پخی نہ پخی نہ پخو پخو صحیح ده کنا پخو یې وای یاره تاسو په ایمان وای څومره تالی راځي تاسو وای تالی ورته وایو که نه مونږ خو یو ژبه ده مونږ ستاسو تالی ورته وایي څومره تالی کور ته راځي په محله کې چې شل کورونه وي صحیح ده که نه نو 15 تالی چې راوړي 15 تالی نو په یو تالی کې د کم از کم د 15 کسانو ډوډۍ یي که نه او چې 15 تالی راشي نو 25 کسانی خوري په دې کور کې د غم ښځې 25 د غم والا یا څلور ښځې یا 15 او هغوی له د 25 کسانو ډوډۍ راځي خو بیا به هم د شومې دیګ راځي وی دا پلان کی وی چې زی ورپسې پخو منو دی د نرشي او 15 ورځې پسې پوخ کی دی په لومبه ورځو پخوي چې د غم ښځو له د شومې دیګ راوړي او دا شوم خوره کې د سالم چم دی ورته راجمع شوي ناستي ورته که دوی شوم خوره کو ښځې ته لاس اوچت کړی وی چې زه د شومې دیګ نه خورم پښتنو کې دا کنځلو ښه وی پلانکیه د شومې دیګ دی وخورم دا پښتنو کې کنځلو او اوس ورته ناست دي د شومو او په دواړو وښکو یې کته کوي الله دا یې څه په ترموز کې هم راوړي چې چای یې په ترمس کې وړي نو په ترمس کې راړي ګینې ځان سره یې د پلاستیک ګوتله وړي او مجبه به پلاستیک په ګوتله کې تشه کړي موږ هم د دې کلو یو څه د بدل ځای نه یو دا چې کمدنو کوي دا چا کړي دي دا پیغمبر کړي دي پیغمبر علیہ السلام او صحابه په جمع وي کنا نعده من النیاحه من با د شومې دیګ او د شومې ډوډۍ ته راجمع کېدل داسې حرام ګڼل لکه ویر چې حرام نه ویر پیژنئ اوس یې په کرایو باندې کوي او چې ویرو نه کوي غم نه نبی علیہ السلام وی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه ویر کون کې خزا چې مخلټ اسور کوي گریوان شلي دا زما په امت کې نه دا زما په امت کې نه دا رسمونه رواجونه او دا خزي چې دي کنه دا د دې رسمونو د بدعاتو بوجۍ دي او مولوی سے بوتوموی په ګرمه کې وال غواړي په ګرمه کې چې څو په ځان پوهیږي نو په ګرمه کې وهل غواړي ورونو فکر پکار دی په عالم نه تپوس پکار دی د صحیح عالم نه د سنت طریقو معلومول پکار دی سنت او بدعت جدا کول پکار دی سنت گلونه دی بدعت اصغری اقوال نبی پول ہے بدعات ہے کانٹے ہم پولوں کو کانٹے سے جدا کرتے رہیں گے د نبی علیہ السلام سنت او اصغی دا مې یو ځای کو
بدعات رسمونه رواجونه دا چې دي نو دا گمراهی دي دا لری کا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت راوالا شیطان دا سيزونه مونږ ته خسته کی گناهونه خسته کی افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا افمن زين له سوء عمله فرآه حسنا بد عمل وتا خسته کړی شوی دی فرآه حسنا نو هغه ورته ښکلی ښکاري هغه ورته څه ښکاري ښکلی ښکاري ورونو دې ته سوچ پکار دی عمل ته به ګوري چې دا پیغمبر علیه السلام کړی دی او که نه دی کړی او نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابو کړی دی او که نه دی کړی چې هغه یې نه وی کړی نو د ځان نه به په دین کې شپېشتي نه ټکوای ښه نه به د ځان نه دواګانې راوباسي د درېمې دواګانې نه د اختر دواګانې او نه د شوقدر دواګانې نه د جمعې شپې او نه څلوېښتۍ او نه کلیزې دا چې کوم په خادو کې او په غمونو کې رسمونه او رواجونه کیږي دا د شیطان حمله ده هغه زمونږ په عمل باندې کوي زمونږ نن په معاشره کې د ګناهونو حساب زیات دی که د نیکو هر یو سړی د ځان ته سوچ وکړي چې په 24 ګنټې کې زه نیکی زیات کوم که ګناهونه زیات کوم او عالمان فرمایي المعاصي برید الکفر گناهونه چې دي نو دا ډاکیان دي د کفر یعنی دا کفر ته لار سموي نن موږ سوچ وکړو زمونږ نه څومره ګناهونه کیږي زمونږ سترګې څومره ګناهونه کوي زمونږ غوږونه څومره ګناهونه کوي دا شیطان موږ ته خسته کوي او موږ وایو دا خیر دی دومره خبره نه ده امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی فرمایي لا تحقرن من الذنوب صغیرة فإن الجبال من الحصى لا تحقرن من الذنوب صغيرة فإن الجبال من الحصى گناہ تسپک مگورا غر چی دے نو دا دا وڑو وڑو کانو نا جوڑیگی اندک اندک بسیار شود لگ لگ چی راجم شی دیر شی قطرہ قطرہ دریا وڑو اساس کی ساس کی چی اوزای شی دا غین سندو نا جوڑ شی نو گناهونه داغین هر ماسوتن توبه بکار ده درېمه د شیطان حمله ده په عالم باندې په دنیا باندې حمله کوي زمونږ په معاشره باندې چې غیر شرعي قوانین زمونږ مرګ جوړله زمونږ چې کمدنو اختلافات هغې له قانون غلط راوالي غلط قوانین راوالي په هغې کې قرآن کریم حل ویلی دی وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله کما خبره کیم جګړه او اختلاف راغی نو الله تعالی له راوړي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له راوړي د قران او سنت په ذریعہ باندې خپل سیاست کوي په غیر شرعي طریقه باندې کما طریقه د شریعت نه خلاف وا د سیاست طریقه چې د شریعت نه خلاف وا بس هغې تا خیر آباد ووایا هغه کار وکړه چې کوم د شریعت مطابقي ته د خپل وس مطابق خدمت باندې پړې بس هغه کار وکړه چې کوم د شریعت نه خلاف وي کاغذ کمدنو جمهوریت ته که ډیموکراسي ده او که تیوکراسي ده که نیشنلیزم دی که کمیونیزم دی که کپیټلیزم دی که ماسونیزم دی که هر یو ازم دی او هر یو طریقه ده او هر یو رواج دی آغا رواج پریگی دا آغا رسم و قانون پریگی دا دا اللہ رب العزت قانون او دا اللہ رب العزت کتاب لراشا کتاب زندہ قرآن حکیم حکمتی اولا یزال استو قدیم حرف اورا ریبنے تبدیلنے آئی شرمندئی تاویلنے
د قرآن کریم آیاتونه بدلیږي نه د قرآن کریم د آیاتونو او قانونونو باندې ایکسپایر ډیټ نه راځي ادا سره ټوخي بوتل نه وي چې دی به ایکسپایر شي دا قرآن کریم پرونم ځوانو ننم ځوان دی او سبا به هم ځواني د قرآن کریم په ځوانۍ باندې بوډاتوب نه راځي د قرآن کریم شباب حرم او بوډاواله نه قبلوي قرآن کریم سره ځان جوخ کا ورونو چې تر څومره مون قرآن کریم سره ور جوختو دومره به د شیطان د عملونه په امن باندې یم او چې څومره د قرآن نه لرې کېدلو نو دومره به د شیطان د حملو ښکار کېږو ځان بچي نارینه او زنانه قرآن کریم سره تړل غواړي چې قرآن کریم سره یو ځای شو او قرآن کریم سره وتړو نو زمونږ معاشره زمونږ غم او خادي زمونږ ناسته پاسته هغه به د الله تعالی د رضا شي او هغه به د الله تعالی د رحمتونو مرکزونه شي الله دې به موږ له صحیح عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین دعا وکړي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الله رب العزت زمونږ د ټول ګناهونه معاف کړي الله رب العزت زمونږ د مشرانو د ژوندو د مړو د ټولو د الله ټول ګناهونه معاف کړي الله دې زمونږ د استادانو د ټولو مسلمانانو د ژوندو د مړو د ټولو د الله ټول ګناهونه معاف کړي الله دې زمونږ د ګناه نه حفاظت وکړي الله دې موږ له نیکو طرف ته شوق پیدا کړي الله دې د هر قسم ګناه نه زموږ حفاظت وکړي الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي الله رب العزت دې موږ ته د خپل رضا عملونه نصیب کړي الله دې بیمارانو ته صحت کامله عاجله نصیب کړي الله دې د دین محنتونو لا د قرآن محنتونو لا هغې له نوره ترقي ورکړي الله دې بېدینۍ لاسونه مات کړي الله رب العزت دې زموږ نه رضا شي الله رب العزت دې چې څوک قیدیان دي الله تعالی دې په خیر او عافیت په خوشحالو سره خپلو کورونو ته راولي الله رب العزت دې بې اولاده ته نیک اولاد نصیب کړي چې د چا په زړه کې څه شرعي حاجتونه وي الله دې د غیبي خزانو نه پوره کړي الله رب العزت دې زموږ د قبر او د حشر تیاری نصیب کړي الله دې موږ سره د هغې احساس نصیب کړي الله دې موږ ته د قبر او د حشر زندگی اسانه کړي الله دې زموږ خاتمه په ایمان کړي الله دې موږ ته د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت نصیب کړي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد